अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज बांधे मौजूद इब्राहिम मोहम्मद साहब چې زمونږ د تحصیل میر امیدوارو کیسر جمال خان او د تنگی تحصیل دلته کې موجود د پارټۍ مشران ناظمین صاحبان او خصوصا زه د خپل پریس ترونو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو په ډیر شارټ نوټس باندې راله. زه د خپل مرګرو نه په دې باندې معذرت هم غواړم خپل کارکونانو نه چې ټول له کورسو دغه بندوبست نه دی شوی، خو دا شی موږ ډېر شارټ نوټس باندې راغوښتي وو او زموږ دا دومره لا تمام نه وه چې دومره ملګري به راجمع شي، ځکه چې ډېر شارټ نوټس باندې دغه شوي وو. بنیادي طور باندې دا پرون چې کوم الیکشن وشو د هغې بارې کې به زه یو څو خبرې کوم، خو ټولو کې اول زه د میډیا په وساطت سره د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو شکریه ادا کول غواړم. د هغې ټولو خلکو شکریه ادا کول غواړم چا چې خدمت اګیشتی دی او د حکومت دباو د ایم این ایز ایم پی ایز د وزیرانو دباو د ترقیاتي کارونو لالچ چې دی هغه یې رستو کړی دی او خدمت یې اګیشتی دی او د دې علاقې ترقي یې اګیشتلې ده. هغې ټولو ووټرانو زه شکریه ادا کول غواړم. زه به لږ شروع د دې الیکشن نه مخکې نه لږ وکړم. کله چې دا تحصیل میر سیټ خالی شو نو پکار دا وه چې هغې وخت سره سمدس اسمبلی اجلاس راغوښتلې شوي وي او یو عبوري میر چې دی هغه جوړ کړی شوی وي او د هغې طریقې کار چې کوم په لا کې هم ورکړی شوی دی او په رولز کې هم ورکړی شوی دی هغه دا و چې د تحصیل ممبران چې دي دا په خپلو کې رایوځای شي او بای شو اف هینډ چې دی هغه به خپل میر به د دې انټرم پیریډ لپاره منتخب کی. هغې کې الیکشن دوران کې خو اجلاس رونه غوښتلی شو، الیکشن نه پس ته چې په هغې کې هلې ځلې شروع شوې نو چې هغوی دا وکتل چې یاره د قومي وطن پارټۍ اکثریت دی نو د هغې کې هغوی بیا نوې نوې څیزونه روویستل او کله به یې ویل چې یاره سیکرټ بیلټ باندې کوو، کله به یې ویل چې یاره د دې شي ضرورت نشته. هغه شی ډیلې کړی شو او موږ ته هغه خپل حکم میلاو نه شو په هغې وخت سره او دا دې کې بنیادي دا صوبایي حکومت چې دی هغه زه ګڼم چې دا د هغوی په ایما باندې دا هر څه شوي دي. دویم زه دا دغه کومه چې دا الیکشن چې کوم راوښتلی چې منعقد کړی شو یو خو په دې کې د الیکشن کمیشن هم چې کوم رول پلی کول پکارو هغه مونږ ته ښکاره نه شو. باقاعده ایم پی ایز باقاعده ایم این ایز باقاعده منسټرانو چې دی په کیمپین کې یونین کونسل ته تللي دي او بیا په الیکشن په رزم چې دی وزیرانو د پولینګ سټیشنو دورې کړي دي او خلک چې دی هغه په زور راویستلو کوشش هم کړی دی او متاثره کېدو په دې الیکشن پروسس باندې هغوی پوره یو رول پلی کړی دی پای کې. نو په هغې حوالې سره الیکشن کمیشن ته پکار دا وه چې د دې شي نوټس یې اګیشتی وی هغه هغوی وانهګیشتو. موږ په دې باندې الیکشن کمیشن دا ګڼو چې هغوی هم جانبدار رول پلی کړی دی. بیا سره که ډسټرکټ ریټرننګ افیسر دی او که ریټرننګ افیسر د دې حلقې دی د هغوی په رول باندې زمونږ اعتراض دی او موږ دا ګڼو چې په دې دوران کې 2 ځله ډي ایس پي بدل کړی شو، حالانکې دا هر چاته پته ده چې یو ځای کې الیکشن وي نو بیا هغې دوران کې ټرانسفر پوسټینګ دلته کې نه کیږي او داسې تبادلې نه کیږي، خو د هغې باوجود
2 ځله ډي اس پي بدل کړی شو او دا صرف دې لپاره دغه کړی شو چې د الیکشن نتیجه چې ده په هغې باندې اثر انداز شي دا شی. نو دا په دغې حوالې سره موږ د دغې د ډسټرکټ ریټرننګ افیسر او د ریټرننګ افیسر په رول باندې زموږ اعتراض دی. بیا کم طریقې سره چې الیکشن وشو بوګس ووټس پکې ووتل باقاعده ریپورټ شوي دي. په کار خو دا وه چې یو پولینګ سټیشن کې بوګس ووټ راوځي نو د هغه ځای پریزایډینګ افیسر چې دی هغه ووټس په بیل کي او په هغې باندې به ریپورټ لیکي او هغه به سبمټ کوي چې یاره داسې دا ووټس ووتل او دا داسې په هغې باندې سټمپ نه و یا دا غلطي وه دې کې دا غلطي وه. ووټس ووتل ونیولې شو باقاعده تاسو میډیا والا هم کتل چې مارغانو کې په هغې باندې لوی جګړه مو شوه. دغه شانتې په زیم کې مې ووتل دغه شانتې دادو کلي کې ووتل نور کافي پولینګ سټیشنو کې دا دغه ووتل او د هغې باندې نه څه ریپورټ واخیستلی شو نه هغه لحاظ سره ریټرنینګ افیسر طرفه څه دغه وشو. نو دغه هم مونږ ته د شک په نظر سره ګورو او مونږ دا ګڼو چې دا زیاتې د دې تحصیل خلکو سره زیاتې شوې دي. بیا سره د کاونټینګ په وخت کې دا د کینډیډیټ د چیف پولینګ ایجنټ یا د کینډیډیټ د نماینده حق وي چې هغه ریټرنینګ افیسر سره کینی او کله چې ریزلټس راځي چې هغوی کم ریزلټس کمپایل کوي لګي چې د کینډیډیټ مخامخ هغه کمپایل شي. دغه کې په کار دا وه چې میډیم کې انولې شوی وي. مونږ په دې باندې احتجاج هم کوو او د دې خبرې غندنه هم کوو چې د ریزلټس کمپایل کېدو وخت کې دوی نه کینډیډیټس ته نه پرېښودل نه میډیا ته اکسس ورکړی شو. صرف یو مخصوص حکومتي پارټي وه د هغې نمایندګانو له اکسس ورکړی شوی او هغوی به دلته تلل راتلل نور باقي چې د نورو پارټو ته دغه نه و نو هغې سره هم په دې ټول پروسس باندې یو ګوته اوچتولی کېږي او د ریټرنینګ افیسر رول چې دی په هغې باندې یو ګوته اوچتولی کېږي لګیا ده. بیا دې سره سره یو خبره خو خیر واضح شوه چې جنرل الیکشن کې چې اسټابلیشمنټ پکې انوالومنټ و نو ریزلټ یو شانتې و چې دې ځل اسټابلیشمنټ نه و خالي صوبایي حکومت و نو بیا تاسو وکتل چې د قومي وطن پارټۍ کارکردانو بیا خپل ټیک ټاک رول او خپل صحیح ځای نیولی دی او دا هم اوس موږ اوس هم دا ګڼو چې دا الیکشن قومي وطن پارټۍ ګټلی دی او د قومي وطن پارټۍ تحصیل میر چې دی هغه ابراهیم دی او دا الیکشن بالکل زموږ کارکنانو ښه په دغه سره ګټلی دی او دا ریزلټ چې دي دا د آر آفس کې بدل کړی شوي دي او یو داسې ریزلټ ورکړی شوی دی چې هغه د عوامو رایه نه وه. نو مونږ دغه ریزلټ هم مسترد کوو مونږ دا الیکشن هم مسترد کوو مونږ به دې لپاره خپل قانوني چارهجوړي به هم کوو. د ریکاونټینګ درخواست مونږ ورکړو خو هغه یې اکسپټ نه کړو حالانکې دا د کینډیډیټ حق جوړیږي چې د ریکاونټینګ اپلیکیشن ورکړي او سره بیا خاص کر چې دومره لږ مارجن وي نو هغې کې خو ریکاونټینګ چې دی هغه په قانون کې هم دی چې ریکاونټینګ دې وشي. نو دا هم مونږ ګڼو چې دا دې طرف ته اشاره کوي چې ریټرنینګ افیسر چې دی هغه جانبداره دی. مونږ به ډسټرکټ ریټرنینګ افیسر له به هم ورکوو به او وکیلانو سره هم پکې مشوره کوو چې دا نور دا الیکشن چې دی کم طریقې سره چیلنج کړی شو. دغې سره سره سیاسي طور باندې مونږ سبا نه بل سبا به د لومبنی خپل احتجاج چې دی هغه به د تحصیل مخامخ چې دی هلته کې به خپل لومبنی احتجاج به مونږ کوو به او د هغې نه به یو سټارټ مونږ اخلو په هغې کې به الټیمیټم ورکوو او بیا چې دی
که موږ سره دغه نه کېدل نو دا احتجاجونو سلسله به موږ بړاوو به او که د چا دا خیالي چې هغوی په زوره به موږ نه دا تحصیل وچلولی شي دا د هغوی خیالي ده دا تحصیل که بندولو ضرورت هم وي موږ به دا ټول تحصیل به بنده کړو. دې سره سره موږ دا هم ویل غواړو چې دا اوسه پورې چې دا ملک کم طریقې سره وچلولی شو او دا کم حالات چې اوس جوړ دي دا سلسله نور داسې چلېدی نشي دا ملک د دې نور متحمل کېدی نشي. مونږ دا ګڼو چې د آئین باندې پکار چې هر څوک عمل وکړي او هره اداره چې ده هغه د خپل دایره اختیار کې دننه کار کوي. پالیسي جوړول حکومت چلول دا د پارلیمان او د سیول خلکو او د سیاسي خلکو کار دی. نور ادارې چې دي هغه امپلیمنټیشن باډیز دي هغوی د صرف امپلیمنټیشن کوي چې کوم رای او کم دغه ولا پارلیمان ورکی کم پالیسی ولا ورکی هله به دا ملک مخکې ترقي کوي. بیا وسره خصوصا په صوبایي خودمختارۍ باندې مونږ دا ګڼو چې زمونږ د آئین بنیاد چې دی هغه صوبایي خودمختارۍ سره تړلی دی او څو پورې چې تاسو صوبو له خپل حقوق ورنه کوئ نو دا ملک صحیح طریقې سره نور چلېدی نشي بیا هغه شانتې. دا کم اوس چې مونږ خبرې اورو چې د NFC اوارډ خلاف د 18 ترمیم خلاف د صوبایي خودمختارۍ خلاف چې کومې خبرې کیږي دا ټول مونږ رد کوو او مونږ دا ګڼو چې که دا دغه کیږي نو د هغې خلاف به بیا قومي وطن پارټي به ټولو کې اول به میدان ته روځي به او په سړکونو باندې به بیا مونږ د هغې خلاف احتجاج به کوو. زه په دې موقع باندې د هغې ټولو ملګرو د هغې ټولو کارکنانو چا چې یو طرف ته د صوبایي حکومت د انتظامیې د پولیس د MNAs MPAs د منسټرانو مقابله وکړه بل خواته د الله تعالی طرفه د باران چې کوم صورتحال د هغې مقابله وکړه او ښه په دغه سره په پولینګ سټیشنو باندې هغوی خپل کردار ادا کړو. زه د خپل هغې ټولو کارکنانو ډېر زیات مشکور یم او داسې کارکنانو باندې ما ته فخر دی چا چې خپل پوره کردار ادا کړی دی او دا د قومي وطن پارټۍ کارکنانو ثابته کړه چې قومي وطن پارټي که تنګي تحصیل دی که ضلع 400 ده او که خیبر پښتونخوا ده او که بلوچستان او نور د پښتون بیلټ کم دغه دي د هغې کې د قومي وطن پارټۍ یو خپل حیثیت دی او انشاءالله د پښتنو د حقوقو لپاره به مونږ خپل کردار چې دی هغه به همغه شانتې فعال کردار به ادا کوو به د بعضې خلکو په شانتې صوبې موبې نه پرېږدو بعضې خلکو په شانتې د یو سیټ لپاره چې دی هغه خپل بیانیې او خپل دغه نه مونږ لرې کېږو نه انشاءالله مونږ به بغیر د پارلیمان د سیټونو نه چې دی د خپل قوم د خپل د خلکو د خپل د علاقې د حقوقو لپاره به خپل کردار به ادا کوو به. زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو یوم می 2 مئی یو کریکشن دغه کوو یو کریکشن کوو دغه چې احتجاج چې دی دا چونکې سبا نه بل سبا یوم می ده نو هغې سره موږ نه دغه کوو ځکه چې یوم می د مزدورانو ورځ ده او موږ نه غواړو چې هغه دې سره دغه شي نو دا به 2 مئی ته به دا احتجاج به موږ کوو به 2 بجې د تحصیل مخامخ خیر
نتایج د مزدورو ډېر نتایج زما بنیادي سوال دا دی چې آیا د قوم 45 حوالې سره یا څنګه چې دا بوګو یو ویډیو راغلی باغلی داسې قسمه څه ایویډنس تاسو سره شته او که نشته او دویمه سوال زما دا دی چې دا نور کینډیډیټ کوم چې پاتې شوي دي دا په یو صورت کې هغې سره شوي ووټ بینک کم شوی سیوا شوي د هغې آیا دغه کینډیډیټ هم تاسو سره په دغه تحریک کې حساب دي د احتجاج پیسې مونږ دغه یو خو مونږ خپل فارم 45 دغه کمپایل کول لګیو ای کې څه ایویډنس مونږ سره شته او څه مونږ لا راجمع کول لګیو خو دیر از سفیشینټ ایویډنس چې آی سره مونږ دا ویلی شو چې او د کې اثر انداز شوی دی نو هغه مونږ دغه کول لګیو او نورم په کې پروګرس کیږي لګیا دی سو پرې چې تاسو د نورو پاتو او نور کینډیډیټس خبر وکړه دا غي لپاره به مونږ نن کمیټي جوړو دا 2 تاریخ ول احتجاج چې دا به زموږ خپل وي او د سره مونږ کمیټي جوړو هغه به ټولو کینډیډیټ سره مونږ دغه کو او چا سره چې زیاتې شوي دي هغه ټول خلک به مونږ ځان سره په دې تحریک کې یا په دې احتجاج کې شامل وو سکندر خان دوه سوال دي یو دا چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې کمپاین هغه شانتي د مشرانو طرف نه او ریزلټ چې څنګه راغی د شرپو یونین کونسل یا د زم یونین کونسل یا د نورو د باران باوجود چې څنګه کارکونان قوت له پډیرو باندې اکثریت باندې ګټه شوله خو د ستاسو هغه شانتي هغه دلچسپي یا د مشرانو چې کومه ده په جلسو کې هغه په نظر یو رانله ګوره الف خان ګوره یو خو دا کله چې دا کوم الیکشن دوی اناونس هم کو کړه ما ای کې دغه کو خو هغه خبره پکې پاتې شو دا ټایم پیریډ هم دوی ډېر غلط شو یو خو ګوره روجه وه د هغې د وجې نه هغه شانتې ټایم هم پوره میلونه شو بیا په کار دا وه چې کم از کم 60 ورځې ورکړې وې چې هره پارټي موبیلایزیشن کړې وې د روجې په منځ کې دغه اناونس شو بیا هغه داسې نه شو کېدی چې جلسې هغې شانتې دغه شوي وې دویم لږ د بلدیاتو د الیکشن چې دی د هغې لږ ډاینامیکس هم لږ بدلي دې کې زیاتر ډور ټو ډور کیمپین او زیاتر د خلکو ته رسېدو چې دی د هغې دغه وي نو د هغې د وجې نه هغه شانتې چې که هغه غټو جلسو کوم ستاسو دغه وه چې لوی پروګرامونه شوي وي یا دغه شوي وي هغه د هغې د وجې نه دغه شوي که هغه تاسو وګورئ صرف زموږ نه د نورو پارټو هم هغه شانتې هغه لحاظ سره دغه نه دي شوي نو دغې وجه وه او دا موږ دا ګڼو چې دا ټایمینګ هم داسې ایښودلی شو چې دوی باندې جلدي دا وه چې چونکې یو الیکشن دغه تیر شوی دی او هغه دوی هغه الیکشن کې یو قبضه یې اچولې ده نو دوی دا غوښتل چې یاره کیدای شي دې مومنټم کې به مونږ زر دا الیکشن وکړو نو هغه نتایج به خپل دغه کې دغه خو د هغې باوجود خلک وروتل او هغوی د هغوی هغه شی غلطه ثابته کړو الیکشن کمیشن دي خلاف ورزي کولو ایم پی ای منه پکې هغه دا کېدل دا دوه ډسپیانو تاسو خبرو کړو په دې باندې مخکې ولې خاموشي دي دوه ټرانسفر شو بل تاسو چې خبرو کې د ریپورت کړو منځري تاړي دوی ریپورت هغستې دي چې باقاعده ورته پې ریټرنینګ افسرانو لیکلي نه زما الف خان ای کې نه هغې کې زما دغه دی یو دی په تاڼې کې ریپورټ دغه دا په کار وه چې پریزایډینګ افیسر چې دی که نه نه چې هغه په فارم 45 هم لیکلی وی او د ریزلټ سره یو ریپورټ لګولی وی چې بای دا شی پیدا شوی دی هغه هلته کې دغه خو کړی دی خو دغه چې کوم په کار چې د ریزلټ سره یو دغه راغلی وی ریټرنینګ افیسر ته چې بای دا شی پیدا شوی دی دا دغه شی هغه شی نه دی دغه کړی اعتماد کوي خو هغوی رالیږلي وي نو دا کوم الیکشن کمیشن هارو چې نن سهار نه نښه بجونه تللي دي او درخواست یې وانه غوښتلو ګوره پرون ما 3 ځله آرو سره په خپله رابطه کوشش کړو دې لپاره چې بای دا صورتحال څه دی او ته ولې نه کینډیډیټس دغه ته پرېږدي هغه کال نه دی اټینډ کړی او واپس بیا نه کال بیک یې دغه کړی نو دغې نه اندازه لګي چې اثر انداز پې شوي ګوره دا درخواستونه ځکه مونږ دوی له مخکې ورکوو دس از د پروسس په لا کې لیکلي دا دي که مونږ ډایرکټ الیکشن کمیشن ته دغه کوو نو هغوی به اول مونږ ته دا وایي چې یاره تاسو سره مخکینی 2 فورم شته هغه نه دي ایګزاسټ کړی او مونږ له ولې رالی نو وی وانټ ټو چې هغه دغه مونږ ته پته ده چې دې ځای نه مونږ ته څه دغه انصاف نه میلاویږي نه څه دغه کېږي خو چونکې هغه پروسس کمپلیټ کول دي لا کې یو دغه لیکلی شوی دی نو هغه مونږ کمپلیټ کولی کېو زمونږ نور ته تمه نشته او نه دوی کې دومره جرأت مونږ ته ښکاري
چې څومره جرأت یې و هغه یې په جنرال الیکشن کې چې څومره خیل دی هغه موږ ته معلوم دی نو په هغې حوالې سره زما یو سوال دی سوال دا دی چې کوم نومنتخب میر چې دی پاکستان دی لیکن صاحب هغوی ته هر یو بیان ورکړی چې ما سره لږ زه ستا تصحیح کوم نو منتخب میر ما سره ناست ته وایې نیولی سلیکټډ ته نیولی سلیکټډ میر وایې نو بیا به زه هغې باندې دغه وکړم زمین طرف نه دي دغه الزامات لګي تورونه لګي او د تورخټ کوم پولیس سټیشن شو باقاعده ډایرکټلی چې په قومي وطن پارټۍ باندې د دانلې الزام لګولې چې هلته کې ما سره دانلې شوې ده یو طرف ته سیټ ګډه لګي بل طرف ته چې دانلې هم چې د الزام مونږ به نصر الله صاحب مونږ به ورته دوه درې پولینګ سټیشن یې وښیو هغه د کلو کې ټولې نه وایو چې ټولې دغه اول دغه درې د کلو کې کیدای شي همدا تور ختم پکې یاد کړو کلو دې کې چې اوبه ګورو چې دانلې چا سره شوې ده بالکل بیا 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 به هغه شانتې دغه کوو بالکل پوینټ اخري پوښتنه کوي یو دا ده چې قومي وطن پارټي بدل کې قانوني جنګ هم کوي او دا احتجاج هم کوي دواړه سیزونه به مونږ لکه قانوني چارهجویي چې ده هغه به پوره خپل